مولانا اشرف علي صاحب داسې مشهور علما او حوالې ستاسو ته در کوم چې تاسو د هغې دا کتابونه که وغواړئ کتې شئ چا سره ني موږ سره شته دی څه وخت راشي دا کتاب به ته بیا موږ هم وښایو فضایل درود شریف هم را سره شته دی دا بل کتاب چې کوم دی د مولانا اشرف علي صاحب دغه هم شته دی که کتل غواړئ اردو کې لیکلی دي بالکل واضحه و چې یو بزرګو صاحب کشف دا مولانا اشرف علي صاحب خبر درته کوم یو بزرګو صاحب کشف څه ته وایي صاحب کشف هغه چاته وایي چې هغه ته الله تعالی د زړه صفایي ورکړي د زړونه داسې صفا شوي د شیشې په شانتې شوي وي نو ډېرې پټې خبرې خدای هغې ته ښکاره کوي ډېرې پټې خبرې د نورو خلکو نه پټي او دوی ته یې خدای ښکاره کړي کله یو قبر کې په یو سړي باندې تکلیف وي دوی ته یې خدای ښکاره کړي چې په ده باندې تکلیف دی کله په یو قبر کې په یو کس باندې خوشحالي وي نو دا کشف خاوندان چې دوی ته یې خدای ښکاره کړي چې په ده باندې راحت دی خوشحاله دی دغه خلکو ته صاحبان کشف ویل کېږي نو اشرف علي صاحب لیکي وایي یو بزرګو صاحب کشف هغه یو ځای کې شپه کوله یو کلي ته لاړو نو خلکو ورته وی چې جی زمونږ دې کلي کې یو سړي سره یو کوزه ده د خاورې نه جوړه کوزه ده او عجیبه کوزه ده چې څوک پکې اوبه واچوي نو هغه اوبه پکې ګرمې شي په هر موسم کې په هغه کوزه کې اوبه ګرمېږي خلک ورته حیران دي چې دې کوزه کې څه کمال دی بس دغه کار دی په دې کوزه کې هغه بزرګ ورته ووایي چې دغه کوزه راوړئ زما کمرې ته راوړئ چې کومه کمره کې هغه شپه کوله هغه کمرې ته هغه کوزه راوغوښته او خلکو پکې اوبه واچولې چې ده ته وښایي دا وګوره اوبه هم پکې واچولې ستا مخکې دا دې تودې شوې ګرمې شوې داسې ناشنا کوزه ده اوبه ګرموي نو هغه بزرګ خو صاحب کشف و خدای پاک ورته خبره ښکاره کړه چې دا ولې ګرمېږي وایي ته زما کمرې ته دا کوزه راوړئ تاسو خلکو اوبه واچولې او کمره کې ورسره کېښو چې سهار شو وی وګورئ هغه کوزه کې اوبه ګرمې دي که یخې دي چې خلکو وکته هغه اوبه یخې وې وی دا خو نور کله به یې ګرمولې اوس یې ګرمې ده کې دا خو یخې دي اوبه بیا ورته هغه بزرګ آلو وی چې دا څه وجه ده چې نور کله به یې ګرمولې او اوس نه ګرموي د هغې څه وجه ده د هغې وجه یې ورته دا بیان که وایي چې دا کوزه د کمې خاورې نه جوړه شوې ده دا یو ګناهګار انسان و هغه خاورې شو او په هغه باندې عذابونه و مسلسل هغه خاورې ته هم عذاب میلاوېدو هغه انسان ته اندازه لګېده چې ما ته داسې عذاب میلاوېږي یعنې که انسان خاورې هم شي هغه خاورې ته یې کوم عذاب میلاوېږي بیا هم هغه انسان ته هغه هم زور رسوي دا نه چې ختم شو نو بس ختم شو نه هغه خاورې عذابېږي هم هغه انسان ته درد او تکلیف رسي الله تعالی دې مونږ وساتي نو وی په دغه کس باندې عذاب و هغه خوره باندې هم عذاب و وی د هغه خورې نه لږه خوره د کولال هغه خورې ته را رسېدلې ده او هغه چې بیا کوم لوښي جوړ کړي دي نو دغه خوره پکې راغلې ده هغه کوزې ته نو وی د هغه عذاب هغه اثر و په هغه وجه باندې به دې کوزه کې دا اوبه ګرمېدې نو زه پې خدای پوه کړم نو ما د شپې د هغه عذاب والا سړي دپاره د بخښنې سوالونه د الله تعالی نه را شروع کړه چې خدایه په هغه کس باندې چې د چا دا خوره د بدن او د هغې نه کوزه جوړه ده خدای د هغه سړي ګناهونه معاف کړي خدای ته ورته بخښنه وکړي دا دعاګانې مې ورته کولې ټوله شپه نو زه به هغه دعاګانې الله تعالی قبولې کړي د هغه سړي نه هغه عذاب پورته شو هغه خورې باندې اوس د عذاب اثر نشته نو کوزه کې اوس اوبه ځکه نه ګرمېږي دا واقعه تاسو که کتل غواړئ نو دا کتاب ما سره شته دی د مولانا اشرف علي صاحب هغه یې لیکلي دي او اشرف علي صاحب ته حکیم الامت ویل کېږي مشهور عالم دی د هندوستان نو یا خو به دا واقعه منې او یا به بیا د اشرف علي صاحب په باره کې په خپله نظریه باندې نظر ثاني کې ځکه چې خبره ته غلطه وی نو دا خو یو مشهور عالم کړی ده د بزرګانو په دعاګانو باندې کار هم کېږي
چې هغه ورته دعا وکړه د شپې، نو د هغه سړي نه د کومې زمانې نه په عذاب کې مبتلا او چې خورې شوی یم هغه دی، او بیا تې کوزه هم جوړه شوې وه د هغه خورې نه، او بیا هم د دې بزرګ په هغه دعا باندې خدای د هغه نه هغه عذاب پورته کو. معلومه دا شو چې په دعا کې اثر شته دی، په دعاګانو باندې اوم کار کیږي، او خدای په کار کوي. نو چې خدای کوي نو خدای څه نشي کولی؟ خدای خو هر څه کولی شي. الله تعالی خو قادر ذات چې څوک څه نشي کولی، هغه خو بیا خدای نشو. اخو علی کل شیء قدیر دی، په هر څیز باندې کامل قدرت لري، او په اراده کې څوک هم رکاوټ نشي اچولی چې وغواړي هغه کولی شي او هغه کیږي. کن فیکون خبره